بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال بعتكها على أنها 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها. وليس مسألة دا شروع وتوجه چې وسړی یو شی والی او کم مقدار یو ته خودلې بای هغې نه زیات وخیږي او یا د هغې نه کم وخیږي. نو دوه صورت ذکر شوي وو که اصل د چا په مقابله کې چې ثمن راځي کم وختلو د هغې حکم دا و چې څومره ختلې د هغې موافق د پیسې ورکړي او که زیات وختلو نو بقیه به واپس بای ته سپاري. داسې وکنه. او که چېرې وصفو لکه ګزونه کپړه کې یا بزمکه کې ای مثالو نو که به کم ختلی و ته اختیار دی په پوره پیسو یېلي او یا یې نالي. دا نشي کولی چې څومره ګزونه کم شوي د هغې موافق پیسې کمې کړي. دا هم ویلي که نه ځکه وصف په مقابله کې پیسې نه راځي او که زیات وختل هم دغه پیسو باندې به ټول د مشتري وي. وصف مسله دا بیانوي توجه که چېرې وي وصف خو منزله د اصل ورکي وصف له منزله د چا ورکي اصل ورکي نو به حکم هم د اصل ګرځي. لکه یو سړی بای مشتری ته ووایي دا 100 ګزه کپړه ده دا در باندې په 100 روپۍ خرڅوم ورپسې واوره خو هر ګز په 1 روپۍ هر ګز په 1 درهم دا کلو درهم نه دا کلو ذراع بدرهم دا ټکی چې دی که نه د سره وصف په حکم د اصل کې ګرځي. ګوره د وصف په مقابله کې پیسې راوستلې 100 ګزه کپړه 100 ګزه ځمکه در باندې در خرڅومه په 100 درهمه ورسره دا ټکی زیاتي شو خو فی ګز فی درهم باندې دلته وصف له درجه میلاو شوله د چا د اصل. اوس د دې حکم بیانوي. حکم دا دی که چېرې دغه ځمکه دغه کپړه کمه راوختله نو به مشتري ته خیار دی څومره ګزونه کم شوي د هغې موافق دی پیسې کمې کړي ځکه اوس یې درجه د چا جوړه شوې د اصل هغه شان حکم میلاو شو. که خوښه یې نه دی ویلي او که چېرې زیاته راووتله 100 په ځای 110 راووتله نو مشتري ته خیار دی که خوښه یې بیه دې فسخه کړي او که وایي هله مې نو ګورې فی ګز به په 1 درهم ولي 110 ګزونه دي 110 درهم به ورکړي. پوه نه شولې ورته وګورئ. ولو قاله که چېرې مشتري ویل بیې ته بیعتک زه خرڅوم په تا باندې ها ثوب خو په تاویل اثواب جمع ده که ځکه مؤنث ضمیر راجع کو على انها 100 ذراع په دې شرط باندې چې دا 100 ګزه ده ب100 درهم درمانې در خرڅومه کل ذراع بدرهم ان شاء الله وایو بکا وصف په دوه ځایونو کې په ځای د اصل ګرځي. یو دا چې د وصف په مقابله کې باقاعده پیسې ذکر کړي لکه دلته ایو د استهلاک په صورت کې ان شاء الله را بشیر اعلی هلته وصف ته درجه د چا میلاویږي اصل. فوجدها ناقصه مشتری چې دا کپړه وکتله دا د سلو نه کمه وه فالمشتري ته خیار دی ان شاء اخذها که خوښه دغه کپړه دی والي د اثواب بحصتها من الثمن د هغې د حصې موافق په ثمنو 90 ګز ختلې په 90 ګزه ختلې په 90 ګزې دی والي و ان شاء ترکه که خوښه شي پرېږدي دي. سوال دا دی د هدایت په ذهن کې چې هلکه ګزونه کم شول پیسې ولې کموي ګز په کپړه کې خو وصف دی وصف په مقابله کې خو پیسې نه راځي. نو جواب دا دی مولوي صاحب دلته وصف دا مقابل له پیسو ګرځولې نو په حکم د اصل کې ګرځېدلی دی نه رسېږي واوره او دا هر ګز د کپړې دا وصف پاتې نه شو دا داسې شوله لکه کپړه بیله بیله لس کپړې لأن الوصف وإن كان تابعا واوره وصف اگر چې تابع دی لكنه صار اصلا لیکن دا اصل وګرځېدلو به افراده بذکر الثمن په دې طریقه چې دا ځان لذکر کړلو په ذکر د سبان باندې کل ذراع بدرهم ویلو نو فنزل یا فنزل نو راکوز کړل شلو هر ذراع بمنزله ثوب
لکه لس کپڑے دسی وای لکه سل کپڑے بسل درهم نه به چې کوم یو خطرې نه وای کپڑے و خطرې بس نه وای پور کوي کنه پوه نه شوي کنه اوس سوال دا دی کا نوی کپڑے و خطرې نه وای او پسلې داخلي نو دې کې څه نقصان دی نقصان دی کنه نقصان دا دی کنوی کپڑے ته پسل واخلی نو فی کپڑا په یو درهم نشواله یار حالانکه خیسه څه شوی و فی کپڑا په یو درهم معاملہ خدا څه شوی و لانه لو اخذه كشري مشتري واخلي بكل ثمن باندې دغه مبيع لم يكن اخذا ندا بنشي اخستون کې لكل ذراع بدرهم هرگز به یو درهم باندې اخستون کې نشي پوهیږي به ورپسې ویلو کچره زائد او قتل نو به مشتری ته خيار دی یا دی بټول روپو څومره چې زائد خطلې مطلب 110 غزه خطلې فی غز د بیکس په یو درهم والی بس 110 درهم دی ورکی او که خو خې نه دی رسي وین وجدها کچره دا کپڑا وختل زائده فهو مشتری چې په خيار کې دی ان شاء که خو خې شي اخذ الجميع طول دیوالی خو كل ذراع بدرهم دیوالی وان شاء که خو خې شي فسخ البيع بيع دي فسخ کی لانه لکبر وګوري هدایت زین کې وسوال راځي چې مشتری ته د خيار ولې ملاو شيار دا د فسخ خيار دا غیر پر دلیل بیانې دلیل د پاره د خيار فسخ توجه دلیل دا دی چې دلته مشتری ته اعتراض هم دا دی چې مشتری ته وګټه ده کنه د سولو غزو بځي وته څو ملاويږي یو سلس غزه نو خيار ولې ورکوي خيار خو سړی تعالی ملاويږي چې ورته ضرر ویدل ته ضرر نشته نو جواب وره بې کپڑا ورته د سلو بځي څو ملاويږي 110 زيتي ملاويږي خو سامان مر سره د سلو بځي څو شو 110 زيتي شو کنه شو حالان کې دا اراده مې راغله او د سلو روپو بالما نو یو طرف ته نفر بل طرف ته څم دی ضرر دی چې ضرر پکې ور سره رااله نو بس ته خيار ملاو شو ښا واوره لانه ان حصل له زياده کشرته زیادت حاصل شوه ده په غزونو کې نتلزمه زیاده الثمن دمانه زیادت ثمن هم لازميږي فكان نفع ندا نفع شولا ويشوبه ضرر شایبه پکې رشاده ضرر ده نفع تغیر دي وجنه ضرر مشتري ترالي او اختیار ده وانما يلزمه زياده لما بينا انه صار اصلا وسوال دا دی چې 110 غزه وختل نو بسلو به کې کنه ضرر به به مشتری ته نوي یو سل لس غزو کې سل درهم کوي کنه تاسو هو 110 غزه بسو باخلی به سل لس درهم به لی دا سمن ولې زه ته وای په خبره پوه نه شولې ویجی من بیان نکو کنه هغه دا چې د فی غز یو درهم ویلې دی یعنی وسب له درجه د چا ور کړی دا د اصل دا ندی وجنه چې اصل زیتیږي بیسي زیتیږي دلته چې وسب زیتیږي درجه د اصل لم بیسي بچي زیتیږي وانما يلزمه مشتري معنی لازمي کی زیادت لما بیان من بیان کړو څم بیان کړو رانه یې دی هغه دا چې انه صار اصلا وسب څه ګرځي اصل ولو اخذ او ک 10 او ک 110 په 100 درهم واخلي نبه وبه خو فی غز په یو درهم نشو کنه یار کنه پیږي هغه شرط فوت شو ولو اخذه بالاقل لم يكن اخذا بالمشروط مشروط طریقې معنی نشو حالان کې د شرط مبارک ماده ده 81 نمبر ماده ده يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان 82 نمبر يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان 82 نمبر ماده ده بس دی خو بخیل ساتو دا مسله حل شو لکنه مخکې راځي مولسم ومن اشترى 10 أذرع من 100 ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفه وقال هو جائز تاسو لګ ما ته بر وګورئ صحیح به وایو یو پیراخه شټیم ډیر نالي یو سړی د کور کم چې قابل تقسیم شه دی یا حمام کم چې قابل غیر تقسیم دی دوړو یو حکم دی دای واخستل لس غزا د سلو غزونو نه د کور یا د حمام لس غز واخستل د څونه د سلو غزونو نه معلومه نه کړه نه امام سی ویل دبه فاسده ده
صاحبین وای جایز ده د دې حمزه سره سل مرلې پلاټ دې سل اما ته وی تعالی مې پکې لس در کو لس مرلې په دومره پیسو باندې امام سی وای دا فاسده ده او صاحبین وای سیدا نور خبره کوخه دیمه مسله هم دې حمزه سره پلاټ دې ما ته وی لس هیڅ درمانی در خرڅومه لس مرلی لس غزنا څه لس هیڅ په دومره روپو باندې مطلب بل سره کمانی ما ویل سیدا دا بل اتفاق جایز ده نو لس هیڅ جایز ده لس مرلی یا لس غزا نه ده جایز د دې څه وجه ده ګورې وتا ومن اشترى 10 اذرع چا چې واخصل لس غزونا من 100 ذراعين د سلو غزونونه یا لس مرلی د سلو مرلونه دا غیم دغه حکم دی من دارین کور دغه قبیله تقسیم شه دی او حمام یا قبیله تقسیم نه دی امام سے برای دار فلوی و فاصل عند ابي حنیفه رحمه الله تاسو پوه شئ وقال صهيبين فرمای هو جائز بلا مساله وان اشترى 10 اسهم واغسل من 100 سهم دسلو هيسونا جاز في قولهم جميعا طول جائز ده لهما أن 10 أذرع من 100 ذراع وعشر الدار فأشبه 10 أسهم صاحبين دليل دادي بي لس غزا لس مرلي لس غزا دسلو غزونا لس مرلي دسلو مرلونا دا سيدا لك لس هيسيد سلو هيسونا نو دا دویم جائز دا ولم صدا جائز زمخ کی کنا باورا لهما أن 10 أذرعين چدي من 100 ذراعين دسلو غزوننا تا هو شریدار دے لس حصے دسلونم لسمې صدا دا کنه او لس غزه دسلو غزونم لسمې صدا فاشبه 10 اسهم دغه مشابه شو هغه جایز دم جایز ولو امام سے وہ بیان کوي وکشي امام سے وای لس غزه کی غزونه نه مراد کا حقيقي معنی هغه لرګي یا هغه وسپنه نه مراد کم معنی چې غز کیږي بلکې کم شي چې غز کیږي هغه مراد وي تاسو دا کنه دا لس غزه کپڑا را کنه کپڑا یادې اوس پنه د غز نه یادې دومره باندې خو پوهې شو لیکه مخکې راځي دوړو کې وی فرق دی د غزونو ته ناجایز وي مېسو ته جایز وي موجه ده غزونه چې غزونه غز نه دی مراد کم شي چې غز کی هغه مراد دی هغه متعین دی زه به د غز کی کنه او باقي کې بلنجه جوړ شي مشتری بوته د پلان کی طرف والا غز راکا بای بوته پلان کی طرف دل در کوما مشتری به د وبو طرف والا غواړي ک پټي سرک طرف والا بغواړي ک کور دکاني هم بای بوته دبل سیټ ورکې لنجه به جوړيږي کنه به جوړيږي الګ پیږي ځکه لس غز چې دی کنه غز نه یادې بلکې زی یادې هغه به غز کوي هغه متعین دی لنجه به جوړ شي او پاتې شول هيسه نه هيسه کې متعین نه بس مطلق رکور لسی سیز ما شولې خرج به کو 1 کروڑ روپۍ وکړلې لس لکه مال راکې 90 لک بتوالي که 2 کروڑ وکړلې شل لکه مال راکې بقای بتوالي خیرم دې کنم دې هغه کې دانشته چې دا طرف سره د ازما دي بس هر هیڅ کې دی ولا سم د بقینه هدا ول دي نه پیږي وګورئ مشتری بل سم جوړیږي دوړ کې فرق شو ولو امام سی وای ان الذراع چې دا وره اسم د اصل کې نوم دی لما ده هغه شی یذرو به کم چې بزیرا معنی غز کیږي نوم دې د هغه شی یذرو به کم شي سره چې غز کیږي کز اوس پناغه د اصل کې ویل کیږي یا لرګې دی هغه ته ویل کیږي د څه ده کنه خو واستعير عاريه اغستل شوی یعنی مجازي استعمال شوی لما هغه شی د باره يحله ذرا چا باندې چې ذرا واقع کیږي کا کپڑا د کاغذ مکه استعاره کې مجازا نه ته ویل کیږي او هو المعين او کوم شی چې ته غز کې معینی کې غیر معین یار سوي معین وی معین شی وي نوغي کې وسلانجه جوړ شي یو طرف غواړي بل طرف ورکه دون المشاع شریک نه وي وذلك غیر معلوم او دا معلوم نه دی لنجه جوړيږي دا څه دا خو نه دی معلوم لس غزا دا کم دی د کنانجه جوړ شو نو که غز کې معلومي کې باغ به یو طرف غواړي دا بل ور کوي حالان کې دلته معلوم کړي دی چې دا طرف یا دا طرف معلوم کړي دی دا جهالت دی مزيل المنازعه بخلاف السهم هر چې سهم دی هغه کې او قاسم غیر معلومي هغه بلکې هر ایسه کې دی وبا مشتری بل سم ایسه جوړيږي
مړي سي پیږي کنه پی لأن 10 أسهم چې شایع فی الکل په کل کې شایع دي او لس غزب کل کې نه شایع هغه یو خاص حصہ د لس غزا والا ما بخل بوې شلې ولې چې د امام سے بنځمانی مسله هم د غشانده چې لس غزا را باندې را خرڅ کا د سلو غزونه دا جایز نه ده بیا فاسد ده کسل غزي ویلی لس غزا را باندې را خرڅ کا د سلونه مجموعه ویلی او کني ویلی سره د زمکه نه ما لس غزا را خرڅ کا زمکه د څومره دایني ویلی دوه رسولونه نه فاسد دي اگر چې امام خصاف وای کچري مجموعه بیان کړه به جایز ده خو سیدا د بهر حال څه ده فاسد د امام سے بنسبت بهر حال مجهوله ده کده سلو غزونه دای ویل او کوي نه ویل کم لز غز دي مجهول دي وګورئ ولا فرق عند ابي حنيفه رحمه الله بينما بما بين دي کی اذا علم چې و بيجني مشتري جمله الزرعاني او لم يعلم يونه بيجني هو السيم ده سيده کا دا را سیدا خلاف لما خلاف ثابت دی هغه چات هغه خبره ته کوم چې کړی دا یقوله الخصاب کړی دا هغه ویلی چې مجموعه ذکر کی بس به سیدا الک اولی بهر حال فاسد ده لبقاء الجهاله که مجموعه بیان نو کې او کني کې بهم جهالت څه ده باقی ده لہذا فاسد ده فتوا د چا بقول لک برو ګوري عام طور باندې همدا مشهور ده فتوا امام سے بقول نن سبا یو بل طریقه باندې وایي کېږي هدایت وکښ ورته خلک د سیو کې چې یو ټاون جوړ کی کوي کنه یا یو غټه بلازه جوړه کی او خلکو ته دعوت ورکړي راځي الګ ځان لبه کې پلاټ لې فی پلاټ مثلا 5 لک روپۍ دی فی پلاټ 5 مرلې دی 5 لک روپۍ دا به کوته نه بیانې چې سبب بدیزه کې سبب بدیزه کې نن سبا ډیر عامه ده خبره نو کوړه بیان کی چې ستا پلاټ دا شو 15 مرلې دا روپۍ شولې بس به خو خبره ختمه خو ټول ټاون زر مرلې دی بل فرض همدغه مسله ده او فی مثلا فی 5 مرلې په 5 لک روپۍ او بیان کې کومه حصہ ده اوس زمنګ مسله جوړه شوله دا کومه کې چې اختلاف دی امام سے بنظمانی جایز نه ده اگر کدا په کې بیان کې چې ټول ټاون زر مرلې دی او که بیان نه کی او صاحبانو بنظمانی سره جائز ده حضرت شیخ الاسلام فرمایي فقه البيوع کې کچري مفضي للمنازعه جوړېدله بس به امام سے قول مفتى به دا به ټیک نه او که جګړه دینه جوړېدله ټاون داسې جوړ شوی چار طرف کې خلک خوشاله بس به امام محمد به صاحبانو په قول باندې فتوی به صحیح وي پتن لګي وای شوي کا وته ګورئ ولو اشترى عدلا على انه 10 اثواب فاذا هو 9 او 11 فصل البيع لکبر وګورئ دا بل مسله ده دا د جامع صغیر مسلې کې شان مشکلې کړه جامع صغیر مسلې شروع دي اخیره کې توجه جی دی حمزه باندې ما دی حمزه نه ما واخستله یو بندل د کپړو او درته ویل چې لس کپړې دی لکه لس غزه نه ګوره لس کپړې اصل له غزونه وصف وغنه یادو الکه دا بندل درواله او دا لس کپړې دي هغه نه کپړې وختلې یو صورت یا غیولس کپړې وختلې دو صورت نو به ویجی دلته د جهالت په وجه باندې یا سمانو کې جهالت دی مبیا کې دا بیا فاسده نور خبر کوو ته وګورئ ولو اشترى عدلا یو کس واخلی یو بندل د کپړې اعلان نو وشت اثواب په دې شرط واخلی چې دا لس کپړې دي فاذا وت ستن غنهي او 11 یا څوي یولسوي نو مسله دا نه فسد البيع بيع فاسده ده لف نشر غیر مرتب دیخه لجهاله المبيع د دویم سره ولګوا یولس چې وختلی بيع فاسده ده ولی توجه بر ګورئ یولس کپړې وختلی کنه نو بيع فاسده ده ولی مبيع مجهوله ده څنګه مبيع مجهوله ده څو اتماخي استلاس وختلی څو یولس اوس یو واپس کول دی بایته اصل کې خو به چې کله زید شي واپس کې به ورته کنه خله مو کنه تیر شوی یو کپړه اوس بایته واپس کول دي نو په کپړو کې خو په خوا په زمانه کې کراو کوټه وی خي او بدی بکی وی جید او ردی بکی وی نو بای بوې پلانکې را واپس کوم مشتری بوته وی پلانکې در واپس کومه نو کم واپس کې دا مجهول شوله چې دا مجهول شوله توجه کم واپس کوي نو کم مشتری اخري هم مجهول شوله دا کم یې غریبه نه لګي هر یو کې دا احتمال دی چې دا واپس کوي
نو مشتری کې مخالفت ولګیدل او چې مبيع مجهول نو به څه وي فاسد دی دا صورت کې چې کله زیاتی وخیږي او که کمی وختلې نه کپڑے وختلې اوس به 2 درهم ور کوي نه خو کپړو کې توجه جی نه به ور کوي کنه واوره د کپړو کې جيد وردی بای به تو وي بای دا کم چې کم ده کمزوري و مړ بس مال نه نیمه روپۍ راکړه یا نه راکړه مشتری به ته نه کم چې کم واغه قیمتي وا تعالی نه هم برونه در کومت نیمه در کومت در کومت او ته مال ټول ردی راکړي عام طور خلک د څه کوي کنه ردی او جيد یې ملګری کوي به شریک خرڅي پوه شوي کنه به نو سمن سودی بده کې جهالت شو څو مقرر کو جهالت شو نو چې کوم وخی چې سمونه کې جهالت دی مخکې زو وته وګورئ د جهالت المبي چې کله یول سوخیږي او ثمن چې کله نه وخیږي ها توجه لګبر وګورئ او ک بیان وکړو کده سی ویلې حمزه ماته وای چې دغه بندل د کپړو درمانه در خرڅو ملس کپړې دی ورپسې او ټکه زیاتی کو خو فی توجه فی کپڑا په یو درهم دایم پکې ویل ور سره نوس امام سے وای ک کمی وختلی نه بدی کې به سیده بس فی کپڑا نه کپڑے وختلی هر کپڑے په مقابله کې یو درهم دی ور به کی خو ته خيار هم دی ځکه غلسه غسل یو دلته څو وختلی نه تفرق د صفقه به مشتری منجر قبل التمام خيار شو کنه شو او کزیتی وختلی ولس به بیلانجدا ابو ول یو ور کوي مشتری به یو واپس کوي بای به بل واپس یو کی غواړي نو بس شو مجهول مبيع مجهول شو به جایز نه دا وره ولو بين لكل ثوب ثمنا کچره بیان کړي کپڑے د بار سمن جاز فی فصل النقصان نو په فصل د نقصان کې نه جنه هو خيږي به جایز د بقدر دغه موافق په پیسو ولو الخيار خور سره ور سره بچم وي خيار میدامه ویلو ولم يجوز في زيادت کې نه جایز لجهاله العشره المبيع ځکه مجهوله ده چې غلس مبيع کم دي مشتری به دا لستي دا مبيع ده دا یو درواله بای به تو نه دغه مبيع کې شامل ده بل راکه مبيع مجهوله شو وقيل عند ابي حنيفه رحمه الله لا يجوز في فصل النقصان ايضا چاله دا ویلي کنه وخیږي کنه او فی کپڑے روپۍ بیان کړي فی کپڑا په یو درهم به وي په نقصان کې نه جایز ده پناه وکي خدا خبره صحیح نه دا سیدا ده چې نقصان کې جایز ده خو مشتری ته بخيار وي او په زیادت کې جایز نه ده اوري وقيل شابر عند ابي حنيفه رحمه الله لا يجوز في فصل النقصان ايضا خدا خبر صحیح نه ده وليس بصحيح بخلاف ما یو صورت بل اوري اذا اشترى ثوبين على انهما حربيان فاذا احدهما مروي تاسو ګورئ زری دي حمزه دو کپڑے والا ما او دا ما ته وی دا والا یارا په 2 درهم والا او دا ګوره هروی کپڑے دي هروی هرات ته منسوب دي هراتی کپڑے دي درواله هرات افغانستان کې دي علامه عین ویلاندې لري دي دا خراسان ځای دی کا خراساني علاقه ته توجه چې ماته 2 کپڑے راوړلې چې و می قتل اې کی وا مروي علاقه دغه ته منسوب د کمزوري کپڑا وا نو به دلته وسملی سے بیا فاسده ده وجه سره وایوخه تاسو لګورئ بخلاف ما اذا اشترى ثوبين دو کپڑے واخستره على انه ما هرويان مشتری بایو تویلی ولک ګوره دواړه هروی دي خواله قیمتي دي نو فاذا احدهما مروي يوبکی مروي علاقه ولرو ودلا دلته وس حيث لا يجوز فيهما دواړو کې بیان جایز ده تاسو وجه ده الته چې نه هر وخت له جایز وکي خېلم وي جایز وکنه او دلته چې وا مروي ونه ده هلن کې الته میوه کم شو له سونه وین بیان دلته بس مخ کې راځه اچھا جی الته چې لس کپڑے بیان کړي وي فی کپڑے بیان نه وکړي او کیمرا وختلی جایز نه و د څه وکنه و او الته چې به فی کپڑے بیان کړي په یو درهم او نه راوغته به جایز و د څه و دلته وګورئ دلته کې فی کپڑا بیان کړي کې نه کړي دواړو صورتونو کې ونه جایز ده پته نه لګي پیږي کنه دواړو صورتونو کې سره فرق سره حالت یو کم و کما او فی کپڑے بیان نه وکړي ناجایز او که بیان کړي جایز او دلته کم نه ده
خود مرده حروي په ځمانه مروي خطلې ده او دلته دوه صورتونو کې ناجایز ده په مسله خو پوه شئ نور خبره کو وګورئ حيث لا يجوز فيما وان بين ثمن كل واحد منهما اگر چې ثمن د هر واحد بیان کې به هم جایز نه ده وجه ته تاسو لک بر وګورئ وجه دا د مولوی صاحب دلته دا کومه چې وته د کړي د حروي دا هم بیا شولا دا بل د مروي اخو مبیا نه ده نو د مبی د باره غیر مبیم شرط کړي ده چې دا به علي بدی شرط چې دا بل به مالي او قانون دا دی چې د یو شي د خرڅولو د باره د بل شي خرڅول شرط کی دا به فاسد دی وس پوهه شولې کنه او ال تلال شي التا چې نه هر وخت له فيغي بیان کړي ولته صحیح وا وجه سره دا کوم چې نشته غ معدوم ده ولته دا نشي ویلې چې نه بدی شرط مانی مبی کړي چې الله سم به مالي او نشته معدوم ده او دلته د یو حروي په دې شرط مبی کړي چې دا بل بم علي دا موجود ده فرق باندې پوهه شولې وته وګوره ولا كم ده ورسېدو لانه جويل القبول في المروي دا وجرالا ځکه قبول په مروي کې دا شرط کړی دی للعقد في الحروي د پاره دلته او دا شرط فاسد دی شرط فاسد سره به فاسدی کی او مخکې مسله کې ولا قبول يشترط في المعدوم يل دخل سم معدوم وا نو شرط نشته قبل دل د معدوم چاله معدومي په کې شرط کړی وا فافترق دوړو مسلو کې افتراق فرق را لې ولې څه پوه شولې به مخکې راځي ولو اشترى ثوبا واحدا على انه 10 اذرع كل ذراع بدرهم لکبر وګورې ماته ما د دې حمزه نواخستله یو کپڑا او درته وی لس غزه ده نو غز خو وسب دی د وسب مقابله کې پیسې ناراضي خور سره دي سی ویل فی غز په یو درهم ودلته د وسب مقابله کې سره لې وس پیسې را لې هو کې دې مسله درمانی ګډه وډه نشي حمزه ما ته ویل چې دا کپڑا ده لس غزه ده فی غز په یو درهم دی لس درهم را کو دا والا ما چې کپڑا راوړل هغه نه نیم مختله او یا لسنیم مختله اوس به څه کو درې وړي امامانو راي به کې مختلفه ده امام سے وای کنه نیم مختله بنه حدیث توالي کله سنیم مختله بچو دی والی پلس وای شولې په نیم نیم له اعتبار نه ورګي امام ابو یوسف رحم الله وی توجه کنه نیم مختله پلس دی دیوالی کله سنیم مختله په یو لز دی دیوالی امام محمد رحم الله قول مفتى به دی او کنه نیم مختله بنه نیم دی دیوالی او پلس نیم مختله پلس نیم دی دیوالی نه راسي په وته ګوره لکشه سوي ولو اشترى ثوبا ما واقص لك كبلا واحدا وكبلا على انه عشرة عذرين فدي شرط شلك دا ګوره لز غزه كل ذراع بدرهم دلته وسب ناسل جوړ کو كل ذراع بدرهم زين کې مشتکنه وسب نه جوړ کو اصل رازا ولا فاذا هو 10 ونصف يوم او 9 ونصف دوا قال ابو حنيفه امام سے فرمائے رحمه الله في الوجه الاول شكلا 10 ونصف وي نتو مانی بخلی یاخذه ب10 ویلی مو کنه لسنیم بلسلی من غیر خيار خيار ما مرتنی دا ټکه مینه ویلی او دا بل دویم صورت څونه نیم وفي الوجه الثاني شكل نیم مختلن یاخذه اخلی به غره ب9 بیلی خو غره خيار به مرتوی ان شاء ولی تفرق د صفقه پر الله هغه خلاص غستله وس شو نیم مختل کنه بیږي امام ابو يوسف رحمه الله تعالى شغوي في الوجه الاول شكل الاسلام قتل ياخذه ب11 بيل ان شاء كخوخي شي خيار دي ولا بياني كو قتل ولا زکه پیسې دي شولې دته فی غز یو درهم ویلو او دلته وته بنیم غز کم درهم رااله لسنیم کې ته څو غړي یو لس اخ بده نو راځي نه خوخي شي وادي خلو کني نو خيار مشتري ته ولې ملاو شو زکه مشتری ته ضرر را لې یار پیږي کنه پی څو دراله فی غز یو دین هم ویلې او خیره نیم غز وته به یو دین هم پرې وته حجي وفي الثاني او دویم صورت کې نه نیم چې خذو ب10 به خرید تم مت خيار دی اخیره غز نیم غز ولا په پوره دین هم را لې دا خبرې مې کړې وې کنه وقال امام محمد فرمای رحمه الله دا مفتابی رایدا في الاول لسنم کې خذو ب10 ونصف ان شاء اختیار به ورلا اختیار الاولدیات جده هو لسمنی لسخستل او د نیم پکې زیتی را لې دا خود د نه ود ته پکې zarar شو لکه مخکې مسله وکنه
کپڑا که زیتی را لپیسې مر سره کې چراغلی اوله مثلا دا کړو زیتی راغلی جی ويخير وفي الثاني ب9.5 بيلي ده تبم خيار وزګه پورا لس پورا نه ده لأن وز امام محمد رحم الله دلیل بیان هدایت وقت شوتا توجه هغه وی فی غزي درهم مقرر کړی دی فی غز په مقابله کې درهم لګولې وسب به اصل ګرځولې نو د دینه خپل مستفاده چې د نیم په مقابله کې بنیم غزینو چې د فی غز په مقابله کې یو درهم لګولې او اصل دی فی غز نه جوړ کړي وسب نه څه جوړ کړي څنګه مقابله کې ولا سمن راوستي سمن چې په مقابله کې راشي وسب نه پاتې کی اصل جوړيږي خو بس دې د مقتضا نه ده د چینیم غس کې بنیم درهم راشي کسته خبره کړي وګوره لأن من ضرورت مقابله الزراعي ځکه د ضرورت د دینه چې مقابله د زراعي د درهم سره کړي د دې سره ضروری دی مقابله د نصف زراع بنصف درهم باندې نه پیږي نو فیجری علی حکمها دې کنه نو د مقابله د زراع بالدرهم والو حکم بدل تم جاری کیږي مقابله د زراع والا حکم بدل تم جاری شي خجی نو جاری بشاری بنه سب باندې حکم د مقابله د زراع والا ولی ابي يوسف او امام يوسف رحم الله دراشه توجه لګبر وګوره امام ابو يوسف رحم الله فرمای دا زراع خاصل کې وسب دې د سیدا د مقابله کې سمن نه خودلته اصل وګرځو مقابله کې سمن راوستل د څه وکنه او موږ د څه فرض کړل لکه د زراع کپڑا د مستقله څه شوله نامخ کې ویلو کا چې کله د زراع په مقابله کې سمن رال او زراع اصل شنو د څه شوله لکه دا لس کپړی یو لس نیمه کپړی نه نیمه کپړی شولې نو فی کپړې په مقابله کې یو روپۍ راوستل فی کپڑا نو لس کپړې مقابله کې لس درهم څه شول انیمه کپڑا دغه په مقابله کې هم پوره درهم او کنه هنیمو نو نه پوره کې به نه درهم شي دا کنه کپړې دي د نیم زرا چې دام څه ده دام کپڑا ده نو کپڑا په مقابله کې درهم راغلی دا کپڑا ده نو دلته هم پوره درهم شي کنه بیګي ولی ابي يوسف رحم الله انه لما شان داري کله چې مفرد کړل هر زرا ځان لیکل هر غز به بدلی ولکه خود یو درهم نزل كل زراع نزل شول هر کپڑا هر زرا په منزله د ثوب علاهدا نزل كل زراع منزله ثوب علاهدا مستقل تور باندې نوي ځکه کپڑا ته جوړه شولا وقد انتقص ادم ردچی یو کی کپڑا کم دا کپڑا کمیدل زیاتیدل وسب دې مقابله کې پیسې نه کمیږي غواړي ویلی مو کنه وخت ویلی کپڑے په مقابله کې پیسې زیرای کمیدل زیاتیدل او مقابله کې پیسې نه کمیږي زیاتیږي دا وسب دی امام صاحب ته څه توجه امام صاحب مزیدار خبره کوي وی اصل کې دا زیرا په کپڑا کې وسب دی وسب په مقابله کې پیسې نوي دلته دیو د سی وکړل چې د وسب په مقابله کې پیسې راوستلې په دې شرط باندې چې وسب پوره زیراوي توجه نو تر لسو زیراو پوری وسب پوره زیرا دی شرط موجود دی نو مقابله کې به درهم راشي خلص نیم کې چې کوم نیم رااله یا نه هو کې چې کوم نیم رااله الته شرط موجود نشولو چې موږ د وسب نسل جوړ کو پته نه لګي یار هدایت نه برابر د اوسه خبر پیږي کنه به ووري برابر جن ګوري ما یو قسم نه ګوري مال تکلیف راکې امام صاحب څه وایي اصل خدا د چې زیارت سره کپڑا کې وسب مقابله کې پیسې نوي دلته د وسب مقابله کې پیسې راوسري وسب نه څه جوړ کو اصل خو شرط دا دی چې پوره زیراوي څه وی نو نه او یا لس هغه ټیک شو دا نیم چراله دلته د وسب نسل جوړ نشو ولې جوړ نشو ځکه چې دا شرط موجود نشو پوره زیرانه دی کړه نو چې کله نه نیم شو نو بس پناه به تیلی پیږي به ځکه دا زیادت به کې سره لکه مخکې مثال ویلو ابجن غلام یخسته وغروغه خطر د څه بشي ګورئ ولې ابي حنیفه رحمه الله ان الذرا چې دا وسب دی پاسل کې اصل کې وسب دی وانما اخذ حكم المقدار دا حکم د مقدار یعنی د اصل اخلي
خو کله بشرط چې شرط موجود شي او شرط څوک دی او مقید بالذراع پورا ذراع فإن د آدم کله چې پورا شرط موجود نشو ذراع برابر نشو شیخ پر اصل دراله عاد الحكم الى الاصل تاسو پیږي کنه وقيل في الكرباس توجه جي کرباسي کپڑا دا هغه کپڑا ہے چې داغي اطرافو کې فرق نوي لز غزا دا شل غزا دا ټول یو شان دل کنن سبا چې کپڑے ټول یو شاني ماشين باندې جوړيږي نو بدی کې بس کو وی پدې کې چې کوم زيتي وختله توجه جي نه دا سیده لکه مسقال غنمي سره خستي او 101 ختلی او شروع کې مسله پرون ویلی و نو به ول حکم سره بای ته به واپس کوي دلته چې کپڑا زیاده وختله نو مشتری له خانه د واپس دی کی ولې دلته د زرا چې د کپڑے چتر برابرۍ د حکم د چا کې ګرځیدل اصل چې زیتی شي واپس به بای ته ورکړي نن سبا مفتابیره ټول کپڑو کې دادا ټول کپڑو کې ښا پرونم ویلی و ځکه ټول نن سبا کپڑې هم دغه شانی چې دغه ټول اطراف یو بل سره برابرې نو دا غز اوس وسب نه دی پاتې غز څه جوړ شوی اصل او اصل کې حکم دار چې د پیسو نه زیاتی و خطرو واپس کوي اورا ولا وقيل في الكرباس کې وی الذي هغه کرباس هغه کپڑا یادوم لا يتفاوت جوانبه چې دغه جوانبو کې تفاوت وي څه وی لا يتيب للمشتري لنه د سي مازاد للمشروطي چې مشروط نزيد شي وزن سي وساتي لانه بمنزله الموزون ځکه دی وخت خدا غز په حکم د چا کې شولا وزن مقدار کې شولا اصل کې شولا حيث لا يضره الفصل ځکه چې وسه کټ کې نو بقيه تفرق نقصان ور کوي بخابه مونږ الوسب تقریبا برون کړو چې دغه په تبعیض سره نقصان ملاويږي او اصل لري چې هغه تبعیض سره نقصان ته برون نه برون دا ویلی مو کنه او چې کله کپڑے ټول اطراف یو شان دي کټه کې بقيه نقصان ملاويږي اته میټره د منځ دوه کل سره یو طرف ته څلو بلته نقصان ملوي نه ملوي قسم یو جوړه برابر ده ولا هذا قالوا يجوز بيع زراع منه دغه وجه ده کنه چې کله ټول اطراف برابر یو غزم ته خرڅول شي ځکه بقيه د نقصان نه ور کوي پوه شولې په